زه په خپل ځوانانو شک نه کوم نن چې دغه دوکه کړي دي روان شوي دي ځوانانو د رسول الله ذات زموږ لپاره خیرنۍ سهاره ده شته دی بله سهاره شته دی بله سهاره ولې دومره ځان مه کمزوري کوئ هغه شرابي و شرابو جام ایسکلی و د شرابو په نشه کې و یو صحیح پسې پاسې ورته وایي په وایه محمد په باره کې څه وی هغه خیال دا و کېدای شي نبي علیه السلام په باره کې غلطه خوله وغځوي هغه ورته جواب ورک پاسې یو شی اوچت کو دی په دا سر باندې وویشو ورته وایي شرابي یم یمه ګناهګار یم یمه خطاکار یم یمه سیاکار یم یمه خو ظالم محمد رسول الله خو زموږ اخرنۍ سهاره ده هغه اخرنۍ سهاره هم رانه اخیستل غواړي بل څه سهاره شته دی مونږ به څه دوکه شو مونږ وزیر اعظم صاحب ښایسته بیان وکړو قال متوي ښه خبره ده زموږ زړه دردېږي څوک د نبي علیه السلام په شان ګستاخي وکړي یقینا زړونه هم دردېږي زموږ د زړونو ترجماني وه وزیر اعظم صاحب مونږ حق لرو د تپوس آسي عملونه د تا په دور کې رها شوله تا هلته اقرار وکړو په یورپ کې چې ما هغه جذباتي نوجوانان اخوا دېخوا کړه دا هم ترې رها کړه عبدالشکور قادیاني د تا په دور کې رها شو وجیح الحسن د تا په دور کې رها شو 5-6 7 ساله جیل کې تیر کړي عدالتونو ورته 5 سزا ورولې وه او د څلوېښت ګستاخانو بل لسټ ورکړی د هغه نور هم رها کېږي د ګورو ورته دغسې هغه ورځ څه د غم ورځ وه د تاسو ته مو ځوانانو مسلمانانو زه پیغور در کوم پیغور ما سره بل څه الفاظ نشته دی زه پیغور در کوم قسم دی د عبدالشکور قادیاني چې ټرمپ ته لاړو امریکې ته ټرمپ دغسې په فاتحانه انداز سره ناست و دا ورته خپل مظلومیت اورئ د پاکستان خلاف شکایت کوي نن ټرمپ فاتحانه انداز سره ناست و ولې د رسول الله ګستاخ رها کو نبي علیه السلام تر فرشتو په ذریعه باندې اطلاق خبر رسیږي اعمال د امت اجمالاً پیش کېږي زموږ عقیده ده نبي علیه السلام ته خبر ملاو شوی د فرشتو په ذریعه نن به د نبي علیه السلام په زړه څه تېر شوي څومره به دردېدلی څه احساس هم کړی دی د کرتارپور چې ګلوي دا د سیکانو سره نه ده دا د سیکانو قادیانو دپاره مشترک سټیټ دی روان دی مسلمانانو ویښ شئ بیدار شئ د وده کېدو وخت نه دی خپلو علماو ملګرتیا وکړئ کلک پسې ودرېږئ روان دور کې به اسلامي پاکستان بیا نه سیکولر پاکستان وي دلته بیا د ناموس رسالت نعره لګول جرم وي دلته بیا د رسول الله د ناموس خبره کول نعوذ بالله جرم وي دلته بیا د ختم نبوت خبره کول جرم وي دلته بیا مدرسه جرم وي دلته بیا ګیره جرم وي دلته بیا پګړۍ جرم وي دلته بیا د دین خبره کول جرم وي غواړئ چې دا جرم شي غواړئ چې دا جرم شي بیا علماو ته کنځل مه کوئ ورئ بیا د علماو لمنې ونیسئ لاسونه ونیسئ قسم دی دا د دې دپاره لګیا دی بل څه نشته دی تا خو ډېرې چغې ووالئ بس مړی اقتدار جنګ دی ملا هم لګیا دی خو ملا باندې څه زور ورسره به ناست وي ملګرتیا به یې کړې وي که نه غټ غټ افرونه پیشکشونه خو دې هم ورته وکړله بار بار پسې راغلله محترمو دا زموږ د دین د رسول الله د ناموس خبره ده کلک به ورسره ودرېږو انشاءالله علماء دیوبند نه منه به کلک نیسو انشاءالله د 2 نمبر عاشقانو نه به هم ځان ساتو د 2 نمبر موحدینو نه به هم ځان ساتو موږ به علماء دیوبند په دغه لار باندې کلک اوسېږو انشاءالله زوره انشاءالله نانا قسم په زوره انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دی وایي چې پی ټي آی والا وایي چې ستاسو ازادۍ مارچ ناکام شو نو خو اسلام د تحفظ دپاره و که هغه ناکام شوی ستانه ملک اسلام ناکام شو نعوذ بالله تحریکونه چې هغه ورځې اخلي زه درته صرف دومره د کال د نوي کېدو انتظار وکړه د کال د نوي کېدو انتظار وکړه انشاءالله بیا خو درته پته ولګي څه شوي دي څه اثر پارې چې وتې و کنفرم شوي دي اعلان یې باقي دی انشاءالله بس لږ انتظار ورته وکړه بیا ورته پته ولګي مولانا فضل الرحمان طهراوي ونکو څه حکم دی مولانا فضل الرحمان صاحب امام العلماء دی 16 لاکھ علماء ورباندې اعتماد کړی دی ستا سیاسي اختلاف په خپل ځای باندې خو چې ته پسې کنځل کې ما ته خو تا خو حق ګڼم خو فضل الرحمان صاحب نه منم دا علماء چې څوک دي جنازې کې دي ته حق دی منو خو فضل الرحمان صاحب نه دی ټولو منلی دی ته یې ولې نه دیو نه ښه پوهېږي مونږ وایو هغه زمونږ امام دی قسم دی زه زما دا ګیره پګړۍ زما مدرسه زما جومات زما مرکز دا د مولانا فضل الرحمان صاحب مرهون منت دی هغې تحفظ کړي باقي کې به تا بده لګېږي الله دې تا